لقمان حکیم په دې ځمکه باندې په دې دنیا باندې یو ډېر هوښیار سړی تیر شوی دی. لقمان حکیم یو درې خبرې داسې کړي دي که چېرې په هغې باندې مونږ عمل وکړو نو زمونږ زندګي به ورسره ښکلې شي. دا کم جنګ جګړې چې زمونږ په معاشره کې کیږي، دا کم فسادونه چې کیږي، دا کم بغض کینه چې زمونږ په معاشره کې ساتلی کیږي، نو په دې خبرو عمل کولو سره دغه هر څه ختمېدی شي او د مینې او د ورورولۍ یوه رشته یو تعلق جوړېدی شي. جی لقمان حکیم ویلی دی چې په مجلس کې درې خبرې درله کوم چې په مجلس کې به خپله ژبه کنټرول ساتي، په سفر کې به خپله خېټه کنټرول ساتي، اور چې چا کره میلمه شي نو بیا به خپل سترګې کنټرول ساتي او مونځ کې به خپل زړه کنټرول ساتي. دا څلور څیزونه یاد کړي، په مجلس کې ژبه، په سفر کې خېټه، په مونځ کې زړه او پردي کور کې سترګې. دا څلور څیزونه چې کوم دي که چېرې دا انسان په خپل کنټرول کې راوستل نو د انسان زندګي ورسره ښکلې کېږي. څنګه ګوه ټول نه پهله که خبرو وکړو په مجلس کې ژبه، اوس ته په یو مجلس کې ناست او ته یې کمعقل او ته ناست د هوښیارو په مجلس کې، نو ته چې خبرو کې هغې نه مطلب خلک هم در پورې خاندېدی شي او د ستا خبرې نه فساد هم جوړېدی شي. نو په مجلس کې به خپله ژبه ډېر زیات کنټرول کې ساتي او په دې خبره باندې انسان نن سبا وزنیږي چې دا انسان څومره اوبو کې دی نو هغه د هغه په خولې نه د هغه د ژبې نه د هغه پته لګي. نو په مجلس کې به خپله ژبه کنټرول ساتي. دویمه خبره لقمان حکیم کړې چې په سفر کې به خپله خېټه کنټرول ساتي. ته په سفر روانې او تا داسې خوراک وکړو چې خېټه دې خرابه شوه نو په هغه ټول سفر به پوی نه شي، په هغه ټول سفر به پوی نه شي. یا د زړه خراب شو، الټۍ در باندې ولګېدې، یا د په سر در شو، یا در باندې تبه راغی، یا زخمي شوې، یا د خېټې په وجه باندې تا داسې څه خوراک وکړو چې د ستا بلډ پریشر های شو یا د بلډ پریشر رو شو، نو په سفر کې چې کوم دی بیا تاله ابتدایي طبي امداد یا ډاکټر چې کوم دی د هغه اکسس لږ ګران شي. نو لقمان حکیم وایي چې په سفر کې به خېټې ډېر زیات خیال ساتي، داسې خوراک په نه کې چې نه په سفر پوي شي او هغه سفر نه تاله غټ مصیبت جوړ شي. بل چې کوم دی په مونځ کې به زړه کنټرول ساتي. اکثر به کتلي تاسو چې اکثر مونږ مونځ کوو نو مونږ اکثر غلط خیالونه مونږ له په مونځ کې راځي. مونږ ټولو سره هم دا مسله وي چې غلط سوچونه یا د معاشري سوچونه مونږ په مونځ کې کوو. لکه زمونږ په کلي کې د مازدیګر مونځ کېدو نو هغه استاد مازدیګر مونځ کې غلط شو نو سلام یې تقریبا په درېیم رکعت کې وسرخولو. نو سلام یې په درېیم رکعت کې وسرخولو نو خلکو والله ډایرکټ دغه وکړو په درېیم رکعت کې یا پاسېدو یا څه مسټیک وشو. زما ذهن نه ووته چې څه مسټیک شو، خو شاته نه چې اواز ورکړو چې استاد دا دې څوک، مونږ خو ټول حساب راټول کړی جمع کولو مو تا پکې سلام وسرخولو. یعنې په هغه لکه مونځ کې مونږ خلک حسابونه کوو، فلاني ځای کې مې 100 روپۍ پاتې دي، ډنګړي ځای کې مې 100 روپۍ پاتې دي، فلاني له به 100 روپۍ ورکوم، فلاني سره دومره کاته پاتې ده، یا هغه سوچونه وغیره چې کوم وي ګنده سوچونه هغه مونږ له په مونځ کې راځي. نو لقمان حکیم صاحب وایي چې په مونځ کې به زړه کنټرول ساتي، دماغ او زړه به کنټرول ساتي. بل پردي کور کې به خپل سترګې کنټرول ساتي. دا ډېره د کمال خبره کړې ده، ډېره د هوښیارتوب خبره کړې ده. پردي کور کې به سترګې داسې کنټرول ساتي چې ډېر به سر نه ګوري. لکه نه ګوري مطلب دا چې دا نه چې ته د هغې کټوۍ تا ټارګېټ کړي وي، یا ته د هغې په کچن کې ګرځي، یا ته د هغې غریبي ګوري، یا ته د هغې مال دولت ګوري، یا ته د هغې داسې سیز ګوري چې هغې یې تاله نه ښودل غواړي، یا ته د هغې مطلب کور کې دننه داسې څیزونو باندې ستا نظر وي چې هغه تاله نه کتل پکار. نو پردي کور کې به خپل سترګې کنټرول ساتي. په پردي کور کې به خپل سترګې داسې اوچتې یا هر څه له به ته نه ګورې. دا هم لقمان حکیم ډېره د کمال خبره کړې ده.